سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخکنی درس کې تیر شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي بعضی د بیان او د تقریر نه جادوی او بعضی د اشعار نه حکمتي. نننی درس کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی ان من العلم جهلا، بعضی د علم نه جهالتی، مانا اکثر عالمان سره د علم جاهلانی. نبی علیہ السلام فرمائی د هغې وجه دا ده چې انسان علم وکړه دې دپاره چې په دا علم باندې به عمل کوي. زما محترم، اوس یو انسان عالم هم دی او په دا علم باندې عمل هم نشته، نو د ټولو نه لوی جاهل دا انسان دی. ځکه علم دې دپاره چې انسان علم وکړي، دې دپاره چې په دې باندې به عمل کوي او بل ته ورسوي. دې دپاره علم نه دی چې تا وکړه د دنیا دپاره چې مانا خلک به پې دوکه کوم، د پټکي په دغه باندې، د رومیال په دغه باندې، د موسلې او د منبر په نامه باندې به خلک دوکه کوم او مسلمانان به دوکه کوم. نبی علیہ السلام فرمایي عظیم گمراه او عظیم جاهل انسان دی. دا الله دې موږ دې نه وساتي. علم خو دې دپاره دی چې ته ټکې زده کړې او بل چاته وښې، دې دپاره علم دی. او بیا نبی علیہ السلام مبارک د هغه خلکو دپاره زیر هم اورئ چې ما محمد صلی الله علیه وسلم مبارک ته دا خلک ډیر عظیم دي. ځکه مونږ خو که ستاسو خیالي مونږ خلک عالمانو ته نږدې کیږو دې دپاره چې قرآن کې الله فرمایلی دي انما یخشى الله من عباده العلماء. په بندګانو کې الله نه یریدونکي خلک دا علما دي. دا ولې د خدای د احکاماتو د جزا او د سزا ورته پته ده. ځکه مونږ که عالمانو ته نږدې کیږو دې دپاره چې الله به د ده په وجه ما بخي. او دا صحیح خبر هم ده چې اول دا ذمواري او ډیپټي امت ته خبر رسول دا د انبیاو کارو. مسلسل به انبیا راتله، اوس د انبیاو نه هغه کار قطع شو، نبوت ختم شو په پیغمبر باندې، دا شی علماو ته پاتې شو. علما به دا شی رسیده. ما محترم ځکه دا دغه دي که نه، هغه یو عالمو بزرګ سړی و چې ته یو مجوسي سره په لاره روانو، ورته یې ویې لکه ګپ مه پې لګو، ورته یې ګوره مجوسي هغه انسان ته وایي چې د اور عبادت کوي، هغه ته مجوسي وایي. ده ورته یې مړه دا ته څه کوې د اور عبادت کې؟ خدای والې د هغه چا عبادت ولې نه کوې چې دا اور چا پیدا کړی، د هغه عبادت ولې نه کوې؟ دی ورته وایي ها خبره کېده. زما محترمو ډېر دا مسلمان د عالم بزرګ یې غوسه که چې غوسه یې که ورته یې وایي زه ستا دا اور ستاسو خدای دی که نه، راځه اور به بل کو و په اور کې به لاس وردن نه کو ورو به دانګو. نو که ته وسوځولې پته ولګېده چې ته په دروغ یې، او که زه وسوځولم پته ولګېده چې زه په دروغ یم. دی ورته ووایي بس هغه یېرېده، بس هغه نه دا کار خو زه نه کوم مجوسیو ته، خو ده په دې جذباتو کې راغلی و، ځنګل کې بلا لرګي جمع کړه، اور یې بل کړه. چې اور یې بل کړه د مجوسي ته یې راځه اوس اور کې لاس ښکته کوو که نه؟ هغه ویل نه نه نه، په زور یې د مجوسي لاس ونیو، لاس یې ونه کلک نیولی اور ته یې دننه کړ. چې دننه یې کړ نو نه یې د هغه بزرګ لاس وسوځو نه یې د هغه مجوسي لاس وسوځو. چې رابارې که دی حیران شه الله ټیک ته زه خو تا ته پته ده چې زه په حقه یم، زه مسلمان یم، زما لاس خو یې ونه سوځو، ټیک ده زه عالم یم بزرګ یم، الله تا سره مې رابطه ده، خو دا مجوسي خو ستا دشمن دی، الله د ده لاس دې ولې ونه سوځو. اوس خبره د عالمانو د ربط کوم زما محترم، الله د ده لاس دی. نو ګویا الله ورته القا وکړه، اواز ورته وشو بنده ته ما ته ډېر زیات خوښې، ته یو عالم یې او ستا په وجه باندې ته څه کې و ستا لاس خو مې ونه سوځو، صحیح ده ته ما ته بزرګ یې، خو چې څوک ستا په لاس کې لاس کېږدي د هغه لاس هم نه سوځوم. د ما محترم د خپل لاس د ده لاس مې ځکه بچ کړ چې دا ستا په لاسو کې پروت و. نو ما خبره وکړه که موږ د علماو په لاس کې لاس ورکوو دې دپاره چې الله وایي علما کرام چې تېرېږي په پل صراط باندې تېرېږي، هغوی به ورته په ګویه جهنم به لاندې نه اواز کوي چې زر ووړې ای بنده زر ووړه، ځکه ستا د نورانیت ستا د اسلام برکاتو نورانیت دونه ډېر دی چې زما دا اور مړ کوي، زر ووړه په ما باندې.
دا د علماو برکت دی زما محترم، دا د الله والو خلکو برکت دی. نو مونږ که لاس ورکو د الله والو خلکو دې دپاره چې یاره زه پې د قیامت پر ورځ الله ما د اور نه بچ کړي، د علماو سره زما ربط راځي دې دپاره زه اکثر خبره کوم. زمونږ اعمال ډېر کمزوري دي هلکه، زه اکثر دا خبره کوم چې ته کوټې ته بلا لفټ و بلا پوڼې نشي ختې، که ته خیجې نو په پوڼو باندې یا په لفټ باندې به خیجې. دغه رنګې مونږ ډېر کمزوري یو، مونږ ته د خپلو اعمالو پته ده. نو که زه الله ته زما رسایي کېږي، زما الله سره رابطه کېږي، نو د الله والو خلکو په ناسته کې به کېږي. زما محترم که زه ځان بچ کومه الله والو سره به کېنم که نه زما محترم، یا زه یو وزیر اعظم سره میلاویږم نو لاندې وله تعلق ګورم که نه، ډایرکټ خو نشي میلاوېدی، اپوینټمنټ به هلې نو میلاویږي به. دغه رنګې د الله سره ملاقات هم کېږي، لاندې به وله رابطه ګورې نو میلاویږي به زما محترم. او هغه ځکه کېږي چې ته خپل ځان د دین دپاره قربان کې، خپل جان د دین دپاره قرآن کې مانه قربان کې. ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه یو بزرګ دی، تابعین دی، جلیل القدر تابعی دی. مسیلمه کذاب دا د نبوت دعوه کړې وه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې، چې دعوه یې وکړه زه پیغمبر یم. دا ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه په قید کې بند کړی، ورته وی زما کلمه ووایه، زه محمد یم، زه پیغمبر یم. مسیلمه کذاب ورته وی، هغه ورته کېنه دروغجنه، تا ته ګوره پیغمبرۍ ته ګوره. هغه ویل که ګورې ووایه کلمه، سوځوم دی په اور کې. موږ د اور نه به یریږو، ټیک ده، هر سړی د اور نه یریږي، خطرناک څیز نه، خو جذبه پکار ده، د ایمان جذبه پکار ده. او تا کې د ایمان جذبه وه او ستا په نفس دننه دینداري وه زما محترمو، د اور نه د دنیا یو طاقت نه به نه یریږي، ځکه الله مونږ سره دی زما محترم. وی دغه ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه وی چې کله د مسیلمه کذاب ورته وي اور کې دې اچوم، هغه ورته وامې چوه که نه، چې غوسه که اورې ورته غرغنډې که بلې کې ورته. وایي دا مسیلمه کذاب دروغجن هغه ابو مسلم خولاني ونیوه اور ته یې ورغورځو. و چې اور ته یې ورغورځو اور پې اثر نه کول، اور نه سوځو زما محترم، غرغنډې بلېدې، دی پکې داسې ولاړ دی ګویا هغه چې بار راووته، قسم دې وي ما ته په دې اور کې مزه ښکارېده زما محترمو. ټول څوک سره سبحان الله، د اور نه خو مونږ یېرېږو که نه. وی هغه په اور ما ته په اور کې لذت ښکاره کېده، زه یې سوځولم خو نه، خو ما یې مزه راکوله. وی چې راووته وی مسیلمه کذاب وي که خلکو ته پته ولګېده ډېره بدنامي به مې وشي، پرېښود، وي ځکه مې آزاد کړې. وی دغه ابو مسلم خولاني وی چې د پیغمبر ما لا لیدلی هم نه دی، د هغه پټ پنا په عشق کې زه اور ونه سوځولم، اور ته مې ودانګل، خو دا پیغمبر وینم ولې نه ملاقات ورسره نه کوم. راغی مدینې منورې ته ځان راورسو، تپوس یې وکړم محمد نومې کس دی، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دیدار له راغلم او د هغه په قدمونو کې حاضرۍ له راغلم، ځکه د هغه برکاتو زه د اور نه بچ کړم. چوتې حضرت هغه خو د دې دنیا نه انتقال شوی دی، وفات شوی دی. زما ډېر خفه شه، ډېر خفه شه انتهایی. او تپوس یې وکوي ته څوک یې؟ وایي زه د یمامې نه راغلی یم. عمر فاروق ورته وایي ښه، وایي په یمامه کې خو یو واقعه راغلې ده، وایي مسیلمه کذاب یو کس اور ته ویشتی و سوځوی نه، هغه ورته هغه کس دی به که نه دیدار مصطفی له راغلی به، هغه کس دی به چې ور نه یم سوځولی. وي ښه ابوبکر صدیق او صحابه را جمع کړي، وي راشه سنت ابراهیمي چې الله په امت محمدیه کې را جمع دی که ابراهیم علیه السلام هم ور نه سوځولی، او په دې امت کې د نبي علیه السلام امتي هم ور نه سوځولی. هغه ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه د خلکو ته یې ښکاره کړی و. زما محترم نو خبره دې پورې کومه چې تا کې د ایمان او د دین جذبه پیدا شوه، تا سره د علماو رابطه مناسبت موافقت پیدا شو، د دې برکات به ښکاره کېږي ډېر. او زه یو خبره کوم، اکثر خلک د علماو سره نفرت کوي. یاره څه خبره څه ونه بانه کي مړه او خبرې ورپسې کي، قسم دې که هیڅ هم وکړې بس د هغه هیڅ نشي کولی. ها دا کار کولی شي چې خپل ایمان بربادولی شي. بس عالم که هر څومره ګیا ګزرا دی، که هر څومره ګناهګار دی، لیکن پټکي په ظاهر باندې والی دی، د پیغمبر وارث دی، که ستا ورسره نه لګي نو نه دی لګي، لیکن حسد به نه ساتړه کی. او که دې وساته نو دا کار به وکړي چې خپل ایمان به برباد کړي. فتاوا علمگیریه یو فتاوه ده، بلا علماو په شریکه باندې لیکلې ده. هغې یو فتوا ورکړه، د علمگیري یو فتوا ورکړې ده، وایي من ابغض عالما بغیر سبب ظاهر خیف علیه الکفر. وایي چا چې عالم سره پړه کې بغض وساته، فتاوا علمگیري والا لیکي، وایي دغه سړي ته د ایمان د تلو خطره ده. زما محترم
الله دې زموږ ایمانونه محفوظ کړي. نو نبی رسول الله مبارک او فرمایل ان من العلم جهلا، بعضې د علم نه جهالتي هغه داسې علما کرام چې د دین په جامه کې د علم په وجه باندې دندې جوړه کړي، د دین په جامه کې پیسې پیدا کوي، مانه د دین په جامه خلک ګمراه کوي، داسې خلک جاهلان او ګمراه دي. الله دې موږ د داسې علماو نه وساتي. وکې ان من العلم، بشکه بعضې د علم نه جهلا جهالتي، ان من القول او بشکه بعضې د خبرې نه عیالا وبالي، منه بعضې خبرې به تا پسې لیکلي کېږي د قیامت پر ورځ. واخر دعوانا الحمدلله. او ورته الله ته ډېر خوښېږي. الله دې موږ ټول داسې اجتماع د قیامت، الله دې موږ ټول داسې قیامت پر ورځ یو ځای راپاسي. وایي امین امین. الحمدلله رب العالمین. الله دا کوم درس چې موږ ولوسته خدایه ستا د رضا دپاره مو ولوسته، ستا در ته راغلي یو، ستا کور ته راغلي یو. ربه تا خپله ویلي دي چې کوم مجلس کې زما ذکر کېږي او په چغه کېږي، خدایه دغه مجلس ما ته ډېر محبوب دی. الله دا مجلس تا ته ډېر محبوب دی. خدایه ته مغفرت نصیب کړې. الله دا کوم مجلس چې خدایه درس ته ناست اجتماعي همدغسې خدایه د قیامت پر ورځ خپل ځان ته راپاسې. الله زموږ د ټولو خدایه دا کوم مجمع چې ناسته ده خدای ته مغفرت نصیب کړې. دا کتاب د دې مجمع دپاره د جنت ته دننه کېدو سبب او ټیکټ خدایه وګرځئ. ماشومان پکې ناستي خدایه په وړه وړه ژبه باندې الله ستا نوم اغوستی دی او تا ته خدایه ډېر خوښېږي. دا ماشومان خدایه د دې په برکت باندې عمل عالمان، قاریان، حافظان، مفتیان ته خدایه جوړ کړي. سپینګیري دی خدایه په سپینه ګیره باندې ستا رضا له راغلي دي، ستا کور ته راغلي دي خدایه په عمر کې برکت واچې. الله ته مغفرت نصیب کړي. الله کوم نوجوانان دي خدایه د خپل دین سره وابسته کړي، د خپل ځان سره وابسته کړي. د چا کاروبارونه خراب دي الله کاروبارونه کې خدایه برکت واچې. د چا رزق کمزوري دی خدای د حلال رزق باران په خدای وکړي. الله څوک بیمار دی شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي. الله بیماری په خپل داسې قدرت باندې ختم کړي. څوک قرضداري دی خدای قرضونه په خپل داسې قدرت باندې ختم کړي. الله دا مجموع دا مجلس چې درس ته ناست دی د دې کتاب په برکت باندې د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادث او تاڼو کچرو هسپتالونو خدای وساتي او په وخت ځن کې دنم دا کني او په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه